زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی مونږ او تاسو ته د ژوند د تیرولو دپاره یو دین راکړی چې هغې ته دین اسلام وایي. دین اسلام څه دې کې څه دي؟ دین اسلام کې انسانیت دی. انسان د حیوانیت او د زناورو د زندګۍ نه راوباسي، انسان ته جوړي. د اسلام د تعلیم خلاصه او نچوړ دا دی چې د انسانیت اخلاق تاکہ پیدا شي، تاکہ انسانی صفات پیدا شي. د اسلام د دین ډېر اهم خبرې دي، خو زیاته اهمه پکې دا ده چې دین اسلام د اتباع نوم دی. اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ته وایي. یعنی د دین خبرې به د خپل خواهش تابع کې نه، د دین خبرې به د خپل عقل تابع کې نه، بلکې دین خبره کې چې تا ته پته ولګېده چې دې کې د دین حکم دی، د رسول الله دا شان حکم دی، بس بیا به نورې خبرې نه کې. د دین بعضې خبرې داسې دي چې زما او ستا د عقل رسایي ورته نه کېږي. د دې دا معنا نه ده چې د دین خبرې د عقل خلاف دي. د دین یوه خبره هم داسې نشته چې د عقل خلاف وي، او د دین یوه خبره هم داسې نشته چې د فطرت خلاف وي. زمونږ دین د فطرت دین دی، او زمونږ دین د عقل خلاف دین نه دی چې د عقل خلاف خبرې دي پکې. البته چې کوم خبرو ته ستا عقل نه رسیږي، دا ستا د عقل نقصان دی، ستا عقل کم دی. دیتا ما وراء العقل خبرې وای، هغه چې ستا د عقل نه اوچتې دي. یو سړی یو سیز تلی، د دې تللو دپاره مختلفې طریقې دي. سره زر چې تلی نو په وړه تلی تلی، د زرګر په تله. ټیپر او ټماټر چې تلی نو لږ په غټه تلی تلی، او چې غټ غټان او د غټانو نه ډکه لارۍ تلی نو هغه بیا په کانټه تلی. یو سړي لارۍ غټه د غټو غټانو نه ډکه کړي او د زرګر دکان له روانه کړي، او څوک ته تپوس کې چې سکه هغه وای دا لارۍ د زرګر په تله تلمه، نو خلک به ورته بېوقوفه ووایي، خلک به ورته کم عقل ووایي چې کم عقله، د زرګر په تله خو یوه توله او دوه تولې سره زر تلل کېږي، دا دومره غټه لارۍ خو په کانټه خلک تلي، دا خو د زرګر په تله نه تلل کېږي. دقه شان زمونږ د دین خبرې لوی لوی دي. دې کې د دنیا سوچ دی، دې کې د برزخ سوچ دی، او دې کې د عالم آخرت سوچ دی. او زما ستا عقل محدود دی، د دغه ځای پورې کار کوي، اخوای نه کوي. نو چې ته او زه دا د دین خبرې په عقل باندې تلو، زما ستا په عقل باندې دا داسې ده لکه دا لارۍ چې د زرګر په تله تلو. دا حماقت، بېوقوفي او د جهل انتها ده. که تاسو موږ سوچ وکړو، دین صرف اتباع تابعدارۍ د نبی علیه السلام ته وایي، بس خپل خواهشات به ختم کې، دا دین دی. عبادت هم د خپل خواهش مطابق نه کې چې ستاسو خوښه یې هغه به کې نه. عبادت کې به هم تپوس کې چې دا د رسول الله طریقه ده که نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو، د ابوبکر په کور تیریږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن په تیز ورو ورو وایي، ورپسې د عمر رضی الله تعالی عنہ په کور تیریږي. عمر رضی الله تعالی عنہ قرآن په تیز وایي،
ساره دواړه راوغوښتل. ابوبکر ته وایي ابوبکر تا قرآن په رو رو ولې ویلي؟ ابوبکر صدیق ورته وایي قربان چې چاته مې اوراوه نو هغه اورېده که نه، الله ته مې اوراوه هغه په رو رو م اورېده، نو تیز ویلو ته څه ضرورت و؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي عمره تا قرآن په تیزه ولې لوسته؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي قربان زما مقصد دا و چې په تیزه ووایم شیطان وتښتي او چې کوم وده خلک دي دا هم راویښ شي چې دوی مونځ وکړي، عبادت وکړي، قرآن ووایي. دا دواړو نیک مقصدونه و، خو دا مقصدونه د ځان نه و. ابوبکر دا مقصد د منشأ خپل ځان و، د عمر رضی الله عنه د دې خبرې منشأ خپل ځان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه داسې به نه کوئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي ته به قرآن کریم لږ په تیزه وایي. عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي ته به قرآن کریم لږ په رو وایي. مقصد پکې څه و؟ مقصد پکې دا و چې دین دا نه دی چې ته خپل خواهش وکړې، دین دا نه دی چې ته خپله مرضي وکړې، دین دا دی چې رسول الله تا ته کومه لاره متعینه کړي هغه به کې. عمر رضی الله عنه چې لږ رو شي دا به دیني، ابوبکر صدیق چې لږ تیز شي دا به دیني، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم منشئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منشئ مطابق وي. نو دین سراسر اتباع تابعداري ده بس. اوس که تاسو موږ د دې دین بعضې کارونو ته وګورو نو زموږ عقل حیران شي. اوس دا حجیان چې حج کوي نو دوی د دې میاشتې په 8 تاریخ دې ته یوم الترویه وایي، په 8 باندې لاړ شي بیت الله پریدي منا ته لاړ شي او بیا په سبا باندې عرفات ته لاړ شي. ډاګه ده میدان دی او په بیت الله کې مسجد حرام کې یو منځ به 1 لکه دی. و زمونږ عقل دا وایي چې دا څومره د نقصان خبره ده. څه لزي یو سړی وایي زه نه ځم دلته یو منځ په 1 لکه دی، ولته په 1 لکه نه دی، هلته د جمع سره په 15 دی او ځان له یو دی، یو په یو دی، نو زه څه ځم؟ خدا د عقل خلاف ده. زما عقل خلاف نه ده بلکې زما ستا عقل ورته نه رسي، ځکه دین اتباع ده، تابعداري ده. خدای ویلي چې داسې به کوئ، د الله نبی د حج طریقه ښودلې چې داسې به کوې، دې کې به اوس خپل عقل نه جنګې بس. اوس قرباني ده، قربانۍ کې خلک څاروي حلالوي ذبح کوي. یو سړی وایي چې لکه دا دومره قرباني دا څاروي ذبح شي وینه توی چې خدای کې څه فایده ده؟ زه راځم او دا پیسې راخلم او دا مسکینانو له ورکوم او قرباني نه کوم، دا څه شی شو؟ په هغې ورځ خو غریب کره غوښه ډېره په غوښه څه کوي؟ پیسې ورته خیدي. دی مجرم شو، دی ګناهګار شو، دی د واجبو پرېښودونکی شو، خدای به ترې تپوس کوي. اوس د خو په خپل عقل مطابق سم کار کړی دی، ښه سوچ یې کړی دی، خو نه دین عقل نه چې ستا عقل تابع وي، ستا عقل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین تابع. رسول الله صلی الله علیه وسلم او زموږ د دین تعلیم دار چې په دې ورځ به وینه تویې چې صاحب نصابي، دا زموږ دین دی، اتباع تابعداري به پکې کې. اوس داسې یو عجیبه زمانه ده چې خلک بېدینۍ طرف ته روان دي. بېدیني ډېره زیاته ده، عملی بېدیني ده یو، او یو اعتقادي بېدیني ده. او زمونږ نوجوانه طبقه په ډېر غلط طرف روان دي. الله تعالی دې زمونږ د نوجوانانو حفاظت وکړي. مور پلار به مسلمانی سوچه نیکان او بچه به کافری، زندیق به ته جوړ شوی، ملحد به ته جوړ شوی، دین کې به تاویلونه کوي. هغه څنګه یو غریب مسکین فقیر تصویر به ورکی او وای بچ دی غریب ته حج ته خاصه ضرورت ده چې خلک زیدي غریب لدی پیسې ورکی، عمره له خلک سره زیدي غریب لدی پیسې ورکی، او استا حج نه کیږي، ستا د حج څه پیدا ده چې ستا ګاونډي وږی وده کیږي او غریب دی. نه دې ته الحاد وای، دې ته بېدیني وای. دا د یو شاعر د اسلام د شاعرو او د یو دینی شعار او یو دینی اهمترین عبادت چې د 5 بناونه یو بنا حج د بیت الله دی، د هغې اثر رسوخ ختمی، د هغې هغه روب ختمی،
د هغې څه کوم اهمیت دی هغه ختمول غواړي چې حج له څه ضرورت دی بس دا پیسې په غریبانانو تقسیم کا دا یو بېدیني دی ته وایي دې ته الحاد وایي او زمونږ او ستاسو غوندې کمزوري خلک او ناپوهه خلک چې دا خبرې واوري یا وګورو نو وایي چې ولا رښتیا خبره کوي ولا رښتیا ده غریب د لوږې نه مړ کېږي او ته حج له روانې دا پیسې په دې تقسیم کا رښتیا وایي نه دا رښتیا نه ده دا د بېدینۍ خبره ده دا چا راپاسولی چا ورته ویلي دي چې ته دې خبرې ته هوا ورکا چا ورته ویلي دي چې د اسلام دا یو اهم رکن دی د دې اهمیت ختمول غواړي او د دې اهمیت به په دې ختمیږي چې د نوجوان طبقې ذهن داسې جوړ کا چې د خلکو سره د خدای د مخلوق سره همدردي پکار ده عبادت ته څه ضرورت دی او حج له څه ضرورت دی او قربانۍ ته څه ضرورت دی نو دا بېدیني ده نو دین ګوره اتباع تابعداري زمونږ او ستاسو هم په الله عقیده لرو چې د الله خبرې رښتونې دي پیغمبرانو علیهم السلام هم په الله عقیده لرله چې الله رښتونی دی د الله خبرې رښتیا دي خو زمونږ او د هغوی په عقیده کې فرق څه و زمونږ او د هغوی په عقیده کې فرق دا دی چې مونږ د الله خبره واورو نو ګرځوو په خپل سوچ اړه وراړو چې دا به څنګه وي د دې پسې وروسته پس منظر به څه سبق کېږي څنګه چل به شي مونږ یې انجامونو له ګورو مونږ د هغې اسبابو له ګورو مونږ د هغې پس منظر له ګورو مونږ د هغې آخري سوچ له ګورو عقوبت له ګورو چې عقوبت به صحیح پیغمبر دې له نه دي کتلی پیغمبر ته خدای حکم کړی دی داسې وکړه بس ټیک شو فوراً موسی علیه السلام ته خدای حکم کوي د موسی علیه السلام مور ته خدای حکم وکړو فرعون به هلکان وجل جینکۍ به پرېښودلې د فرعون په نږدې کې موسی علیه السلام خدای پیدا کړ د موسی علیه السلام مور ته خدای په زړه کې واچول چې یو بکس جوړ کړه د لرګي او دا بچی دې پکې واچو دا دې سیند له ور لړه کړه دا اوس سخته خبره ده ګورې اسانه نه ده خو هغه نیکه بیبي وه بزرګه وه د الله د حکم تابعداره وه بس فوراً یې بکس جوړ کړو د لرګي نه بچی پکې ماشوم واچو او سیند له ور لړه کړه چې الله به حفاظت کوي ګورئ د خدای په حکم باندې د خدای په خبره باندې د الله تعالی په امر باندې دومره یقین و الله تعالی موسی علیه السلام بچ کو د دریاب نه لاړو د فرعون کور ته چې کوم لښتې تللی هغې لښتي ته لاړ فرعون زنانو راوچت کو بس د فرعون په کور کې الله تعالی لوی کو او خلق به ورته موسی ابن فرعون ویلې د فرعون بچی الله تعالی دته داسې طریقې سره حفاظت ورکا موسی علیه السلام پیغمبر شو کلونه کلونه د فرعون سره مقابله وکړه کلونه اخره کې ورته خدای وایي چې بس د دې ځای نه وځه د مصر نه وځه او ټول بني اسرائیل هم در سره وباسه شاته د فرعون لښکر دی مخکې بني اسرائیل دي بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي موږ خو بزګیر شو ځکه شاته را بسې لښکر دی او مخکې ته دریاب دی په دې دریاب به ښه څنګه پورې وځو موږ خو ګیر شو ګیر یې کړو موسی علیه السلام ورته وایي کله ان معي ربي سيهدين نه داسې نه ده چې موږ ګیر یو ما سره زما رب دی ما ته به لاره راکوي دا د پیغمبر عقیده ده دا د پیغمبر سوچ دی چې دریاب ته ورسېده الله تعالی ورته وایي ان اضرب بعصاک البحر په امسا باندې دا دریاب ووهه امسا دې دریاب ته ورو غورځوه اوس تاسو چې موږ یو نو موږ به وایو دا څنګه خبره ده چې دریاب ته امسا وغورځوه اوس به په دې دریاب زه ځم دریاب به ماله دیکې راکوي نو د امسا خو به مې څه ناڅه په کار شي دا ځمکې له به وکم تکیا به پې وکم راته وایي دا یو امسا ده دا مو غورځوه خو موسی علیه السلام فوراً امسا وغورځوله دریاب یې پې وواهه د خدای حکم الله تعالی پکې 12 لارې جوړې کړې ووتل او فرعون چې را نږدې شي سره د لښکرو پکې تباش دا د پیغمبر سوچ اتباعي د خدای حکم منلی چون او چرا پکې نه کوي د فرعون سره د موسی علیه السلام مقابله ده
فرعون او یا زرا یا شپږ دیر زرا یا 12 زره جادوګران را وستل د موسی علیه السلام سره مقابله کوي. هغوی پوړي راوړي او هغوی امساګانې راوړې وي. دا میدان یې دی ډک او د ساخ وخت دی او یو عالم را جمع شوی دی نظاره کوي چې څه به کېږي. موسی علیه السلام ولاړ دی، شاته ورپسې صرف هارون علیه السلام دی، بل هېڅوک نشته، بس دوه په دوه ولاړ دي. ساحرانو داسې سحر وکړو، داسې جادوګري وکړه چې ټولو خلکو ته دا امساګانې او دا پوړي د مارانو په شان ښکارېده چې ماران دي او داسې خوځېږي او حملې کوي یو په بل باندې. اوس موسی علیه السلام حیران دی چې څه به کېږي. الله تعالی ورته وایي د امسا ور وغورځوه. اوس که ما او تا یو نو ما تا خو د عقل تابعدار یو، ما تا خو عقل سوچ کو خپل عقل باندې هر څه تلو. که ما او تا یو موږ وایي که یو مار را منډه کړي نو د امسا خو ښه ده، دا مار به پرې ووهم که نه. نو دا یو څیز دی راسره، دا یو طاقت دی. راته وایي دا مو غورځوه نو څه به پاتې شي؟ نه، موسی علیه السلام د خدای د حکم تابع او د خپل عقل پسې نه ته امسا یې فوراً وغورځوله. چې امسا یې وغورځوله د امسا نه یو عظیم اژدها جوړ شو چې دا ټول ماران چې د ساحرانو جوړ کړ ټول په ټول یې وخوړل، ټول یې تیر کړه. خدای ورته وایي یارېږه مه امسا راواخله لاس کا. چې امسا ته یې لاس که راواخیسته بېرته مقه امسا وه چې څنګه وه، دې ته معجزه وایي. ګورئ پیغمبر د خدای د حکم تابعداري کوي، د خدای حکم د عقل په تله نه تلي چې اول د عقل په تله وتلي او بیا پې عمل کوي، داسې نه ده. بس د خدای په حکم او د خدای په حکم دی چې عمل وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دې وکړه، نتیجه به دقه شاني. ظاهره کې به تا ته خو یو شی ستا عقل خو بیا غلط درته ښایي چې دا ټیک نه دی، خو نتیجه به یې ښایسته نتیجه به یې ښایي. نو ګورئ الله تعالی موږ پیدا کړي او الله تعالی ښایسته دین موږ له رالیږلی دی او د ښایسته دین تعلیم دا دی چې کامیابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې ده، بس بل څه نشته. او د دین خبرې دا به په عقل نه جنګې، عقل باندې به نه تلې، ځکه زما ستا عقل ناقص دی. د دین خبرې اوچتې دي، زما ستا د عقل رسایي ورته نه کېږي. نو بیا به موږ وایو چې دا د عقل خلاف دي، د عقل خلاف نه دي. اوس په دې علاقو کې د اطرافو کې 200-300 فوټه کویان وځي، 200-300 فوټه کوی کې اوبه یې لره وخیږي. 200 کوی جوړ کا په هغې کې نه اور راووتو، نه پکې باغ راووتو، نه پکې جنت راووتو، نه پکې دوزخ راووتو. خو ما او تا ته دین وایي چې دا 6 فوټه قبر دې وکنسته او په دې کې دې مړی کېښودو، که نیک عملی نو دا قبر د ده دپاره د جنت باغیچه ده، او که بد عملی نو دا قبر د ده دپاره د دوزخ کنده ده. نو کمال ته عقل استعمالوي. موږ وایو دا هسې د ملیانو خبرې دي، د عقل پرسته خلک هم دا وایي دا د ملیانو خبرې دي. جومات کې وایي جنت او دوزخ جوړ کړي، نه جنت شته او نه دوزخ شته. دې ته ملحدین وایي، دې ته مستشرقین وایي او دې ته عقل پرسته خلک وایي. خو موږ یې ځکه منو چې نشته، شته دې کې جنت هم شته او دوزخ هم پکې شته. که زه یې نه وینم خو زما عقل ورته نه رسي، دا زما د عقل رسایي ورته نه کېږي، زما د عقل رسایي ورته نه کېږي. دا زما د عقل خلاف نه دي بلکې زما د عقل نه اوچتې خبرې دي. زه څنګه فیصله په خپل عقل دلته وکم؟ زه به هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته څه ویلي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. قبر د جنت د باغچو نه یوه باغچه ده او د دوزخ د کندو نه یو عظیمه کنده ده. دا ما ته رسول الله ویلي دي، دا زه منم. که زما عقل ورته رسیږي ودې رسیږي، که نه رسیږي هم زه منم. دا زمونږ دین دی. نو موږ باید دې خبرو کې سوچ وکړو، په دې خبرو کې سوچ وکړو چې څه د الله تعالی د اسمان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه را لېږلي دي چې بس دقه خبرې ومنو، دې پسې لاړ شو. نوی سوچونه، نوی خیالات، بالخصوص نوجوانه طبقه زمونږ نوجوانان چې د دین تعلیم نه لري، د دین تعلیم کمی، د دنیا تعلیم کې ورننوتي، یا اسې نوجوانانی او د خلکو د هر سړي خبرې اوري نو هغه بېلارې شي. هغوی ولا دا خو رښتیا خبره کوي، بس د هر چا پسې ځي، د هر چا بیانات اوري، د هر چا نه متاثره کېږي، نو هېڅ ته بېدینه شي، دین ته لاړ شي.
بی دا دین خود سی سیز نه دی چې دین تا نه وزي نو یو مرغۍ به راوځي او هغه به الوزي چې والا دین ته لاړه نه ته د چا نه متاثره شې ستا په دین کې شک پیدا شه د خدای په توحید کې د شک پیدا شه به ته کافر شې کو اسلام در نه لاړه مسلماني خود سی شی نه دی دا خو چې تا ته به ښکارېږي چې نه لاړه د الله په دین کې تا شک وکړو د خدای په خبرو کې تا شک وکړو د قرآن کریم په فیصلو تا شک وکړو د الله تعالی احکامات الهیه تا ونه منل به دې ته کفر وایي که نه هغې پسې تا استهزا وکړه خندا دې ورپورې وکړه مسخره دې وکړه د شاعر الله توهین دې وکړه سپکاوې هغه څیزونه چې دین موږ له ښودلي دي چې د دې تعظیم به کوې د هغې توهین او سپکاوی تا وکړه بس ته کافر شې اسلام در نه لاړه نو په شاعر الله کې د رسول الله توهین دی وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو توهین دی وکړو د بیت الله توهین دی وکړو د قرآن کریم سپکاوی دی وکړو دا بس کفر شکره دې ته کفر وای کنه ته موږ ته دین دا ښودلي چې دا کفر دی نو الله تعالی دې زمونږ ستاسې ایمانونه محفوظ کړي ډېر د فتنو په دور کې وو په دې وخت کې حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دین عمل کوونکی داسې دی کالقابض علی الجمر لکه سکروټه په لاس کې نیول چې په لاس کې نیسې نو سوځېږي به او چې پرېږدی نو بېدینه کېږي به نو ډېر د فتنو دور دی او وروسته به لا څه کېږي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د آینده نسلونو د بچو حفاظت وکړي الله تعالی دې د اسلام په تعلیماتو هغه مستحکم او مضبوط ولري درود شریف الله